سیټل په خانه سیټل ایریا د هغه چې په هغه کې هم ډېر د ځلي حکومت چې کوم اساسات چې هغه په تحصیل حکومتونو کې تقسیمېدل د سیکشن 121A د لوکل ګورنمنټ لاندې هغه تر اوسه پورې هغه اساسات جوړ شي دا موږ ټول مېر چې بنا ناس دي کوم د 2021 او 22 انوال بجټ کوم چې حکومت په خپل باندې وکړو هغه بجټ لا تر اوسه پورې زموږ په شوی دی انتظامی د اډرز دي چې دې نه دا بجټ نه خره پای کې سیلری نان سیلری او ډیولپمنټل بجټ تر اوسه پورې یو پیسې هم نه خوري شوی ټوک د مداري شوی چې هغه بجټ کافي مونږ دي د بجټ کافي څه شي چې پای کې دا موږ سیلری بجټ څومره دی ما پتا شي زما په تاسو کې نان سیلری بجټ څومره دی زما د خپل کونسل بجټ څومره دی زما د خپل افیس څومره بجټ دی هر چیرمن دی ور دی هر لاندې دی باندې چې معلومات شریک چې هغه تاسو پورې هغه کاپیان هغه د کتلې د کنفیډنشل ډاکومنټ دی او هغه سره سیګری هغه کې کوم پیسې لګېدلې د حساب کتاب وړ تر اوسه پورې چې کافي نه ده خو حساب کتاب نه لري د قانون د نن موږ حق کړو چې موږ دا ټول ډاکومنټ څو خلک چې د موږ د بجټ د 2021 سالانه دا هغه ټوټل موږ ته مخې کړو او هغه کې څه خرچ دی هم راکړو تر اوسه پورې دا بجټ دا ټول داسې چې په خپل کې یو تر څه راوړي نه کوي شي پیټیا حکومت د 2013 کې شروع کړ نن 2022 دی نه کاله دا غي د حکومت برابر شو په دې نه کاله کې دوه د مقامي حکومتونو الیکشن وشو یو الیکشن شو 30 مئی 2015 باندې چې د 28 اگست 2019 پورې راوي په دې ډول برابر شو د پاکستان د الیکشن اکټ لاندې پکاو چې په 120 ډیز کې دوباره الیکشن شوی د بلدیات ونه شو وایلیشن دی کو سپریم کورټ کې سټیټ اپ په پاګی کې د الیکشن راغلی الیکشن کمیشن پاکستان بار بار دی نو چې موږ ډېر راځي چې موږ انتخابات دی انتخابات نه کول اخر خبره کوټ او سپریم کورټ فیصله ورکړه هغه انتخابات په 19 دسمبر کې وشو او هغه انتخابات چې کوم قانون دراندې کېدل نو هغه ته 2013 قانون په 2019 کې په دومره تعامل وکړي چې ځینې حکومتونه سره ختم کړل نو په ټولو صوبو کې ځینې حکومتونه نشته الیکټډ حکومتونه نشته ډیسټریکټ اډمنسټریشن موجود دی دا د پاسه الیکټډ حکومت نشته باوجود د دې چې پاکستان آئین وایي چې اختیارات به په هر ډیر باندې د منتخب خلکو سره اون ډیسټریکټ اډمنسټریشن شته د پاسه منتخب حکومت نشته تحصیل حکومتونه جوړ کړل د 2019 چې کوم امندمنت شو هغه لاندې ویلیج کونسل او ریور کونسل او د هغه سره رولز اف بزنس چې پکاو چې هغه جاری کړل هغه نه جاری کړل کله انتخابات مکمل شو په ډول مرحلو کې او پیټیای ته پته ولګیدا چې زمونږ په دغه انتخاباتو کې هغه مرسته را نه لرله یا خصوصا چې کومه مرکزی ضلع دی هغه ته پیسې کرانه لري دا هغه نه بس رولز اف بزنس اوس جاری کول د رولز اف بزنس ته مخکې په مقامي حکومتونو په نظام کې ډېر لوی چینجز راوستل ډېر لوی امندمنټ شو دا یې ذمہ داری و تحصیل میونسپل اډمنسټریشن او سره ویلیج کونسل او نیبرهوډ کونسل کلام استعمال صوبایي حکومت په اړه کې ترمیم راوستل په سیکشن 2 کې د لوکل ګورنمنټ اکټ او میونسپل سروسز خپل ډایرکټ پلاس کې واغسته چې د صوبایي حکومت ډایرکټ پای خپل فنډینګ کوي بیا دا ادارې د سره لپاره جوړوي یا مقامي حکومتونو انتخابات د سره لپاره وسره بل
زمونږ کوم ملک کې تاسو ته پته ده وفاقي نظام دی په وفاق کې وفاقي پارلیمنت دی قومي اسمبلی ده ورسره سینټ کې دا لیجسلیټیو باډي ایگزیکټیو باډي چې هغه کابینټ دی او چیف ایگزیکټیو د پرایم منسٹر په صوبه کې صوبایي اسمبلی قانون ساز اداره او ورسره کابینټ د ایگزیکټیو اختیارات هغې سره دي حکومت او چیف ایگزیکټیو د صوبایي چیف منسٹر همدغه شان په دې نظام کې به هم د 2001 نه ډېر په حواله په 2001 کې په نظام راغی خصوصا نایب ایوالوشن کې داس ایوالوشن وشو دا هغې نه بس ضلع کې چیف ایگزیکټیو د ضلع هغه ایگزیکټیو هیډ هغه ډسټرکټ لازم په تحصیل کې میونسپل ایڈمنسټریشن سره ایگزیکټیو هیډ هغه تحصیل لازم او په ویلر یو لیمټ کونسل کې چیرمن او ویلر کونسل ریکاري کونسل اوس هغه ایگزیکټیو اتھارټي د دغه چیرمنان نه واغسته او چې کوم د سیکشن 23A د لاندې کوم ایگزیکټیو اډر دغه جاري کول شو هغه سمپل اډر د ایگزیکټیو